أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم واذكر او یاد کا فی الكتاب مریم په کتاب کې مریم ذکر د بیبي مریم د دې کتاب نه مراد قرآن کریم دی یعنی قرآن کریم کې د بیبي مریم علیه السلام ذکر وکا اے نبی علیه السلام اذن تبزد هر کله چې دا جدا شوله د دې معنی مفسرین کوي اتنحت واعتزلت چې کله دا جدا شوله من اهلها د خپل کور والونه مکانا شرقیه هغه مکان داسې ځای ته شرقیه چې په طرف ته مشرق باندې و نو ځکه د دې وجې نه دا کم چې نسوارا دي دیو مشرق هغه خپله قبله هم ګرځولې ده نو د دې مختصر واقعه داسې وه چې بیبي مریم ته کله د حضرت عیسی علیه السلام د حمل هغه مسله پیښه کېدله بیا د حمل د ضایع کولو د حمل دغه پیدایش هغه مسله چې کومه دی راتلله دغه الله تبارک وتعالی دلته ذکر کوي نو ځکه الله تبارک وتعالی نبی علیه السلام ته وفرمیل چې د بیبي مریم ذکر وکړه قرآن کریم کې نو الله تبارک وتعالی موږ تاسو ته کوي فاتخذت من دونهم حجابا پس ونیولو بیبي مریم من دونهم طرف ته خپل اهل و عیال ته حجابا ای سترن یو پردې لره فارسلنا الیها پس راولېږو مونږ دې ته روحنا هغه فرشته خپله چې مراد نه جبریل علیه السلام دی فتمثل لها نو پس جوړ شو دا جبریل علیه السلام لها دې ته بشرن په شکل یو بشر باندې سوي یا برابر اندامونو والا د سوي معنا په برابر اندامونو سره شوی دا چې برابر اندامونه لکه څنګه چې د بشر او د عام انساني تقسي الله تبارک وتعالى ته جبريل عليه السلام راولېږو کله چې جبريل عليه السلام دې تراغه او د دې نظر په ولګېدو او دې وکتلو قالت نو دې فرمایل اني اعوذ بالرحمن منك قالت وفرمایل بیبي مریم ان بشکزا اعوذ پناه غواړم بالرحمن پر رحمان ذات سره من کستانه انستانه ز پر رحمان ذات باندې فناغ نسما تا دومره فاکه بیبي وه ان كنت تقیا کچرته ته مؤمنا مطیعا د الله تبارک وتعالی مؤمن انسان مطیعا د الله تعالی فرمان بردار د تقیه معنی خو اسی مونږه په پرهیزګار سره کو لفظي معنی کنه خو مفسرین کرام د دې دوه معناګانې کوي تقیه معنی مؤمنا مطیعا نو داته دې هغه استعاذه وغوښتله ځکه دې سره یره وه چې هسې نه دا چرته کې څوک یو انساني او ماننه اراده چې کومه دی د بدکارۍ وغیره لري نو دې د ده نه فنا وغوښتله الله تبارک وتعالی سره او دا یې ځکه اراده وکړه چې که چېرته دی مؤمني نو بیا به په ما باندې ظلم زیاتی نه کوي او دی به دغه خپل ایمان د ده دپاره مانع وګرځي د ظلم نه او د داسې قسمه بېحایي کارونه نه دی خو پېژندلی دی نه نو ځکه دی دغسې استعاذه د نه وکړه کله چې جبریل علیه السلام دا خبره واورېدله چې بیبي مریم علیه السلام زما نه ویرېدله او استعاذه یې وکړله قال نو جبریل علیه السلام وفرمایل انما انا رسول ربک انما انا بېشکه زه چې یم رسول ربک هغه استازی د رب ستا یمه رالیږلی شوی د رب ستا یمه لاهبه لکې د پاره دی چې زه درکم تا لره غلامن یو هلک لره زکیه چې پاکیزه دی پاک به زکیه معنی ای ولدن صالحا طاهرا من الذنوب صالح به یو پاک به د ګناهونو نه دلته جبریل علیه السلام دې ته داسې وویله زه دې دپاره راغلی یم لاهبه لکې چې زه درکم تا لره غلامن هغه بچي لره نو ګوره هغه د ورکړې د بچي هغه نسبت یې ځان ته وکړو دا اسناد مجازي دی قرآن کریم کې اسناد مجازي ځای په ځای موجود دی لکه اوله سفاره کې الله تبارک وتعالی فرمایي فما ربحت تجارتهم ایس ګټه ونه کړه تجارتهم تجارت ته دوی نو تجارت خو ګټه نه کوي صاحب تجار ګټه کوي التم اسناد مجازي دی ځکه دا تجارت سبب دی د پاره د ګټې نو دلته کې نسبت
چې کوم دی هغه سبب تو شو سبب قائم مقام د مسبب وګرځېدو او چې کله ذکر د مسبب یا مراد تنه سبب یا ذکر د سبب یا مراد تنه مسببي تق مجاز دی دا مجاز د علاقونه یو مجاز علاقه ده دلته هم جبريل عليه السلام د بچی د ورکړې هغه نسبت ځان ته کوي د پار دی چې زه تعالی درکما یو بچی نور الله تعالی حقیقت کې ورکولو والا دی خو دلته جبريل عليه السلام ته چې نسبت شوی دی دا نسبت مجازي دی حقیقت کې بچی ورکولو والا کلوریو کا لکی او یا شنډي ګرځولو والا هغه الله تبارک تعالی دی او نسبت جبريل عليه السلام ته هغه نسبت مجازي دی نو کله چې جبريل عليه السلام دې ته دا خبره وکړه چې دې د پار راغلم چې تعالی یو بچی درکما او دی واوریدله قالت نو فرمایل بی مریم ان یکون لی سرنګ بوي زما د فارا غلام هلک لرا یا بچی لرا ولم یمسسنی او نه ده مسکړې مالرا چې مفسرین د ولم یمسسنی معنا کوي لم یقربنی نه ده نږدې شوی مالرا بشرون یو بشر نو سر مزم څنګه به زما د پارا بچي چې بشر مالرا مسکړې نه ده مالره ټچ کړې نه ده ما تر نږدې شوی نه ده نو سرنګ به زما د پاره چې کم دی بچی شي ولم اکو زنیم بغیه بدکاره زه داسې فکر وکړو چې دا بچی خو په دوه طریقو سره کیږي یا خو د نکاح د لارې نه چې په حلاله نکاح باندې څوک په نکاح واغستلی شي د نکاح له لارې بچی کیږي یا د زناکارۍ په وجه نعوذ بالله دا مبارکه فرمایي چې په دې دواړو کې خو یوه زه نه یم نه زما واده شوی دی نه چې کومه دی زه بدکاره یم نو بیا به زما دپاره بچی څنګه یي دا خبره دی لرې وګڼله قال جبریل علیه السلام تو فرمایل کذالک ای بی بی هم دغه رنګې قال ربک فرمای رفستا هو علی هین چې دا پیدایش د عیسی علیه السلام نه ستا نه چې کوم دی په ما باندې ډېر آسان دی په داسې حال کې چې نه ته بشر مسه کړی او نه چې کوم دی ته بدکاره دا کار په ما باندې ډیر زیات آسان دی ولنجعله د پار دی چې مونږ وګرځو د عیسی علیه السلام لره آیة للناس هغه نښه د قدرت د پار د خلکو نښه د قدرت داسې چې رب العزال چې د مور او د فلار په موجودګۍ کې بچی پیدا کولی شي نو د مور او د فلار په عدم موجودګۍ کې هم بچی پیدا کولی شي لکه واقعه چې کومه ده د حضرت آدم علیه السلام پیدال ده آدم علیه السلام مبارک نه پلار شته نه مور شته الله تبارک تعالی په خپل قدرت محض پیدا کړی دی او د عیسی علیه السلام واقعې ته فکر ویسی چې پلار د عیسی علیه السلام نشته دی خو مور شته دی رب العزال هغه ذات دی چې بغیر مور پلار هم بچی پیدا کولی شي بغیر پلار هم بچی پیدا کولی شي چې موري او بغیر مور هم بچی پیدا کولی شي لکه حضرت حوا علیه السلام چې رب العزال دا پیدا کړی دا پلار شته دی چې دا د چپې پختۍ د آدم علیه السلام نه پیدا ده خو مورې نشته دی نو رب هغه ذات دی چې بغیر مور پلار نه هم پیدا کولی شي سره د مور پلار نه چې مور پلار د بچي هم پیدا کولی شي چې پلار نه موري هم پیدا کولی شي چې موري او پلار نه هم پیدا کولی شي دا د الله تبارک تعالی ذات دی نو دا الله تعالی وایي چې دا د عیسی علیه السلام د پیدایش زه هغه نښه د قدرت وګرځوم د پاره د خلکو چې زه قادر مطلق ذات ما چې څه وغواړم هغه کوم هغه پیدا کوم ورحمتا منا او بل دا عیسی علیه السلام رحمت چې د طرفه زمانه چې ما چاته مبعوث کو او چا په ایمان راوړو هغه ته به زما د طرف نه رحمت ورسیږي دوه خبرې شوې یو خدا شوله چې د خلکو د پاره نښه د قدرت وګرځېږي او بل دا ده چې د خلکو د پاره عیسی علیه السلام ذریعه د رحمت شي وکانه امر مقضیه او دا کار یعنی پیدایش ته عیسی علیه السلام فیصله کړی شوی دی دا اوس رد کېدی نشي